فصل فی حقیقت والمجاز. حقیقت او مجاز دا اقسام د لفظ دي، یعنی لفظ حقیقت ګرځي او مجاز ګرځي او په اعتبار د استعمال سره. لفظ چې مستعملیږي نو د استعمال په لحاظ سره کله حقیقت کله مجاز نو دا د لفظ صفات دي، د معنا صفات نه دي. لکه بعضې وایي چې حقیقت او مجاز دا د معنا صفات دي، نو دا نه دي د معنا صفات، دا د لفظ صفات بذات دي او معنا پر بطبع دي، او دا د لفظ صفات دي په اعتبار د استعمال سره. یعنی لفظ چې مستعملیږي په شرط استعمال کله حقیقت ګرځي کله مجاز. نو دا لاندې د حقیقت تعریف کوي او د مجاز تعریف کوي. یو چې کله تقابل راشي بیا به چا ته ترجیح وي، ترجیح به حقیقت ته وي، مجاز ته به نه وي. که قرینه موجوده وه، داسې قرینه الصارفة عن الحقیقت، چې هغه قرینه داسې قرینه وه چې حقیقت یې نفي کوله، بیا به مجاز مراد وي. او که قرینه نه وه الصارفه، چې دا لفظ حقیقي معنی نه منې کې، داسې قرینه نه وه، بیا به حقیقت مقدمي په مجاز. ولې حقیقت اصل ده، مجاز فرع ده، اصل مقدمي په فرع. نو ویله فصل فی الحقیقت والمجاز، دا فصل ده په حقیقت او مجاز کې، چې دا اقسام د لفظ د بذات په اعتبار د استعمال سره فی المعنا. څوک چې وایي چې دا معنا صفات دي، بز دا نه دي صحیح، ځکه معنا پر دا صفات ګرځي ولیکن ثانیاً ګرځي، دومې درجې کې. اولا دا د لفظ صفات دي، حقیقت او مجاز، او حقیقت په مقدمې په مجاز، ځکه دا اصل ده. خو کله چې قرینه صارفه موجوده یا حقیقت نه، بیا به مجاز متعین. ولې چې قرینه موجوده ده په دې چې حقیقي معنی نه ده مراد، نو مجاز به خامخا متعین. ولې که مجاز نه متعین، بیا به لازم سي لغویت ته لفظ، بیا هو لفظ لغو شي. لغویت ته لفظ جائز نه ده، نه شرعا نه عقلا. اوس تعریف ته تکې، تعریف د مخکې حقیقت دا فعیل وزن ده، نو دا یا په معنا د فاعل سره ده، په معنا د ثابت سره، حق کا شی اذا ثبت، یا په معنا د مفعول سره ده، یعنی صيغه د اسم مفعول سره ده، په معنا د محقوق سره ده. دا ماخوذ ده حققت شینا اذا اثبتته، کله چې ته شی ثابت کړې مثبت یې وګرځې، چې په معنا د صيغه د اسم مفعول سره واخلې، نو بیا په معنا د مثبت سره ده، محقوق سره ده. نو دا ټیک ته کنه. حقیقت حق یحقو اسم فاعل په معنی سره صحیح ده، ځکه معنا یې ثابت ای په خپل ځای کې، او په معنا د اسم مفعول سره صحیح ده، ځکه معنا یې مثبت ای په خپل ځای کې، هم ثابت ای ټینګ ای په خپل ځای کې، هم مثبت ای په خپل ځای کې. مثبت څه معنا؟ یعنی مسلم ای، هر سړی مني. ادا تی په حقیقت کې نقل پر د وصفیت نه اسمیت ده، ځکه حقیقت خو فعیل وزن ده، فعیل خو معنا وصفي ده. ټولې صیغې دا اوصاف دي، مثلا که ماضي ده، که مضارع ده، که امر ده، که نهی ده، دا اوصاف دي. خو ذات اعتباري ورسره، لکه ته ضرب وایې نو ضرب خو وصف ته کنه، خو ذات ورسره ده، ځکه فاعل خو لري، هغه فاعل ذات ده. نو ټول صیغ اوصاف دي. او دا تا څه ده؟ دا نقل پر د وصفیت نه اسمیت ده، ځکه تا تانیث ده، دا خلاف اصل ده، او وصف خلاف اصل ده، یعنی په نسبت سره اسم ته دا فرع ده. وصف اسم په نسبت سره او اوصاف فرع دي، ځکه وصف خو بل پورې قایمي.
اسم خو بل پورې نه قایم او وصف خو خامخا بل پورې قایم نو وصف فرع د اسمیت ته التانیث فرع د مذکر دی وجه نه دا تا فرع کې استعمال ده یعنی دا نقل پاره د وصفیت نه اسمیت ته دا تا چې راله دا نقل پاره راله وصفیت نه اسمیت نه دا شو اباز وای چې نه دا تا تانیث پاره ده ادا مؤنث لفظي ده حقیقت مؤنث ده په معنا د مؤنث لفظي ځکه مؤنث لفظي دا ته وایي چې تای پکې چې تای پکې دا مؤنث لفظي ده ایو مؤنث حقیقي ده بیا ځای مذکر من الحيوان چې مقابل کې مذکر من الحيواني دا مؤنث حقیقي ده اوس وایي كل لفظ وضعه واضع اللغه وضع اصل کې تعین دی لفظ ته وایي په مقابل د معنا کې یو لفظ متعینی معنا پاره بس دې ته وضع وایي ولې متعینی معنا پاره لیدل علی چې خپله دلالت وکړي بلا واسطه لکه اسد اسد حقیقت ته حیواني مفترس پاره وضع ده تعین حیواني مفترس پاره راغلی لیدل علی دې دپاره تعین راغلی چې دلالت پې وکړي کرینه مرینه ته ضرورت نه اکه دا ست پر رجل شجاع کې استعمال کی نو بیا مجاز ده ځکه ویله کل لفظ وضع واضع اللغت هر لفظ چې تعین وکړي واضح د لغت بیا ځای شین په مقابل د یو شی کې بس شی څه معنا یعنې که دا شی اوصافو نه وي معنی اکه ذواتو نه وي کله ذاتي که نه کله معنی یعنې کله یو شی معقولي کله یو شی ذات جوهري لکه زید نو حقیقت دا نه ده چې صرف معنا پاره وځي نه معقول پاره وځي چې معنا ده ذات پاره وځي نو زید تا پاره وځي ته خو ذات یې دا شوه ضرب معنا پاره وځه ده نو شی عامه معنا ده یعنې که ذاتي که معنی که معقولاتو نه وي که جواهرو نه وي چار شی خو حقیقتون دا حقیقت ده ولې حقیقت ده ځکه ثابت ته په خپل ځای کې کنه دې وجې الحاقة ما الحاقة دا حاقه ماده حق د حقیقت ماده یوه ده نو قیامت نه تعبیر په الحاقه سره کړی ده ولې لأنها کائنة لا محالة دا به خامخا وي خامخا به قیامت موجودې وي ځکه ورته الحاقة ویلي نو کل لفظ وضعو هر لفظ چې تعین وي کې واضح اللغت د لغت واضح لغت دلته څه معنا کوي لغت په معنا د صیغې سره صیغه چاته وایي صیغه خامخا فعل ته نه وایي صیغه هیئت ماده ته وایي هیئت چې د حرکاتو نه اصلي سکناتو نه ماده جوهر الحروف ته وایي یعنې د حروفو دا ټکي به دې ته صیغه وایي نو لغت په معنا د صیغې سره ده صیغې معنا فعل نه ده صیغه هر چا کې استعمالیږي اسم کې استعمالیږي صیغه ده فعل صیغه ده ځکه صیغه اصل کې وایي مجموع د صیغه عبارت ته مجموع د حرکاتو سکناتو مادې نه چې مجموع د حرکاتو سکناتو دا کې ادا ماده کې ماده معنا اصل معنا دا ټکی دا حروف چې دا اصل ده دا ماده ده په معنا الاصل بیا دغه ته وایي صیغه بیا ځای شین خو حقیقتون دا حقیقت ده اوس ګوره دی ویله کل لفظ وضع واضع اللغت دې ته حقیقت لغوي وایي ایو حقیقت شرعي ده حقیقت شرعي هغه ده چې شارع یې وضع کوي معنی پره لکه صلات وضع ده لپاره د ارکانو مخصوصو دا حقیقت شرعي ده ایو حقیقت عرف خاص ده ایو حقیقت عرف عام ده حقیقت عرف خاص دی ته وایي چې د لفظ یوه معنا لغوي خو بیا دا خاص یوه ډله یي هغه یې متعین کړي یو مطلوب پاره یو مطلب پاره متعین کړي بیا دې ته وایي منقول عرف خاص دا حقیقت ده ولې لأن النقل وضع ثان دا نقل دومه وضع ده کنه دا نقل په خپله دومه وضع ده
نو یو لفظ ده یوې معنی پرواز ده لغت کې یو خاص عرف منه یو خاص ډله او ولګي دا یو بل مطلب کې استعمال کی حتی چې دا دومه معنا به ته بلا کرینه اخلي کرینه ته ضرورت نه دومه معنا کې استعمال کیا دومه کې د مشهور شي کرینه استعمال ته ضرورت نه دې ته منقول عرف خاص وای او دا حقیقت ده ځکه حقیقت څه ته وای حقیقت دې ته وای چې ته دا مراد کوای شي بلا کرینه عدالت دا منقول عرف خاص څه ده چې خاص ډله ولګي ادا یو مطلب کې استعمال کی او دا پکې مشهور شي نو چې مشهور شنو ته بلا کرینه اخلي شهرت له وجنه ایو شاید چې بلا کرینه خو دې ته حقیقت وای کنه نو دا حقیقت ده ولذا قالو دی وجه کالو خان کلیوالو ویلي کالو خان دلته کله ده کالو خان کلیوالو ویلي دي چې النقل وضع ثان دا نقل دومه وضع ده ځکه نقل چې وشه خو ته بلا کرینه اخلي پکې مشهور شو نو بلا کرینه اخلي نو چې شاید بلا کرینه اخلي خو دې ته حقیقت وایي کنه دی وجه نقل دومه وضع ده ایو منقول عرف عام ده ای مثال یې لکه صلات لغت کې دې ته وایي ایو خاص ډله ولګېده چې اهل شرع دي دا په ارکانو مخصوصو کې استعمال کوي او په دې کې مشهور شو دا منقول عرف خاص ده ایو منقول عرف عام کدابه لکدابه خو کل ما يدوب على الارض ته وایي دا معنا لغوي وه اوس دا مستعمل ده په هغه حیوان کې چې څلور خپې لري ذات قوایم اربع دې کې دا استعمال ده دغه استعمال عرف عام کړی ده دغه استعمال ته اخلي بلا کرینه مشهور ده پکې ایو شاید چې بلا کرینه یا حقیقتي نو دا حقیقت ته نو دا ویله چې دلته مراد حقیقت نه حقیقت لغوي ده اما مجاز نه مراد مجاز لغوي ده دلته حقیقت شرعي نه ده مراد حقیقت عرف خاص نه ده مراد حقیقت عرف عام نه ده مراد دلته حقیقت ته مراد حقیقت لغوي ده ولې ځکه دا حقیقت ته اتفاقا دا بالاتفاق حقیقت ده چې لغت وځي ایو منقول شرعي ده نو بعضو پنی باندې نه ده حقیقت بعضو پنی حقیقت ده داسې منقول عرف خاص ده بعضی حقیقت منی بعضی مجاز منی داسې منقول عرف عام ده ځکه دا اتفاقی حقیقت واخست چې اتفاقی حقیقت دی چې هغه حقیقت لغوي ده یعنی اهل لغت یو معنا پر متعین کی کل لفظ وضع واضح اللغت چې متعین کړی دلره واضح د لغت د لفظ چې هغې کې ماده هیئت دواړی بې اعضای شین په مقابل د یو شی کې که شی معنی یا که ذاتي فهو حقیقتون دې ته حقیقت وایي اوس وایي ولو استعمل فی غیری یکون مجازا اکه دا لفظ مستعمل شي فی غیری په غیر د معنا موضوع کې چې چا پر تعین خړه واکې نشي استعمال ادا استعمال علاقه له وجه یکون مجازا لا حقیقتا د مجاز د حقیقت نه ده ځکه استعمال کرینه له وجه علاقه له وجه چې کرینه علاقه نه بیا خو استعمال په غیر معنا موضوع کې دا باطل ده بیا ځکه استعمال د لفظ یا وضع غواړي یا مناسبت غواړي یا خو وضع یې ځکه پکې استعمالیږي چې وضع واضح کړي یا که وضع نه خو مناسبت لري بیا ځکه پکې استعمالیږي چې یو لفظ یې ته معنا کې استعمال کړي نه وضع یا نه مناسبت لفظ باطل بیا دا لفظ باطل ده ځکه ویله یکون مجازا لا حقیقتا بیا دې ته مجاز وایي مجاز ولې ورته وایي لأنه تجاوز عن موضع الاصلي دا خپل ځای نه تجاوز کړی ده که خپل ځای نه تللی ده بل ځای ته ځکه ورته مجاز وایي ثم الحقیقة مع المجاز لا یجتمعان اوس قانون بیانوي دی وایي حقیقت او مجاز دا نه جمع کېږي وایي ولې وایي ځکه ګوره اهل لغت څه دي دو چیرته داسې نه دي کړي چې یو لفظ په معنا حقیقي او مجازي کې معن استعمال کړی اهل لغت داسې نه دي کړي چې دوی یو لفظ په معنا حقیقي او معنا مجازي معن دواړو کې استعمال کی
لہذا استعمال د لفظ په حقیقت مجاز دواړو کې دا لغت نه خارج ده، دا لغت عربي نه خارج خبره ده چې موږ دا په دواړو کې استعمال معن. بس دې له وجې نه جمع بین الحقیقت والمجاز ټیک نه ده، ځکه دا خلاف لغت ده، ځکه نه د اهل لغت استعمال کړی یو لفظ معن هم په معنا حقیقي کې هم په معنا مجازي کې. امام شافعي صاحب فرمایي داسې معتزلهونه عبدالجبار او جبایي مولی جبایي دا معتزلي وو، یو مولی عبدالجبار دا هم معتزلي وو. اعتزال جدایي ته وایي. معتزله ورته معتزله ولې وایي؟ ځکه دا جدا دي عقیدې د اهل سنت نه، ځکه دې ته معتزله وایي. دو داسې وایي چې نه دا خو جمع کېږي. وایي ولې جمع کېږي؟ وایي ځکه چې ته معنا حقیقي یا معنا مجازي چې دا مختلفې معنی دي، دواړه جمع کې دې پره څه معنی ده؟ هیڅ معنی نشته. معنی حقیقي او معنی مجازي جمع کول دې پره معنی نشته. بله وجه دا ده چې موږ زړه ته رجوع کو خپل ځان ته، نو موږ یوې اراده کې دواړه مندو. په یوه اراده کې یو لفظ نه، په یوې اراده کې یو لفظ نه، هم معنا حقیقي مندو هم معنا مجازي مندو، دواړه مندو. اکه یو سړی وایي چې نه منه، وایي دا خو بدعت نه انکار ده. دلیل یې چې ده چې ته یو لفظ نه په یوه اراده کې دواړه معنی مندوې پیدا کیا ہے. وایي ته ګوره دې کول ته ګوره لا تنکح ما نکح ابوکا، نو نکاح دا په وته کې په عقد کې حقیقت ده او په وته کې مجاز ده. ادا د دواړه مراد دي. یو لفظ نه په یوه اراده کې دواړه مراد دي. لا تنکح ما نکح ابوکا یعنی ما نکاح ورسره کوه ما وته ورسره کوه، دواړه مراد دي، هیڅ استحاله پکې نشته. مونږ وایو احناف چې ګوره مجاز به پس اخلي چې کرینه خو موجوده یې که نه، داسې کرینه الصارفة عن المعنى الحقیقي چې هغه اړی تا ذهن معنا حقیقي نه، دا شرط مجاز ده. داسې نه کېږي چې ته مجاز اخلي او یوه کرینه نه موجوده چې تا ذهن واړی معنا حقیقي نه. لہذا استعمال په معنا مجازي کې دې پر شرط دا ده چې تا ذهن واوړي معنا حقیقي نه، داسې یوه کرینه وي. که کرینه نه وي او ته بیا حقیقت سره مجاز اخلي، چې کرینه نه وي بیا مجاز نشي اخیستی، ځکه حقیقت خو اولا ده او فرد کامل ده. شاید چې ذکر چې مطلق مراد ته نه فرد کامل، نو چې کرینه نه موجوده چې تا ذهن واړوي صارفتو، چې تا ذهن واړی حقیقي معنی نه، بیا ته مجازي نشي اخیستی، ځکه حقیقت اولاده فرد کامل ده. بیا څنګه ته فرد کامل نه عدول کیا معنا مجازي ته؟ لہذا شرط مجاز دا ده چې کرینه به موجوده وي چې دلته معنا حقیقي نه ده مراد. لہذا اراده د معنا حقیقي سره د کرینې نه، چې کرینه وي الصارفة عن معنى الحقیقي چې تا ذهن اړې معنا حقیقي نه، کرینه موجوده ده صارفه، اته بیا حقیقت هم اخلي مجاز هم اخلي، دا خو محال ده. ځکه هلته کرینه موجوده ده بیا الصارفة عن معنى الحقیقي وایي چې معنا حقیقي معنا اخلي، اته بیا هم حقیقت اخلي هم مجاز. دا محال عمل ده، ځکه دا خو خلاف نفس الامر ده، خلاف عقل ده، دی وجه دا محال ده. دا شو ته احناف مذهب ده. وجه دا ده چې مجاز خو خلف ته کنه تابع ده، دا خلف ته تابع ده د حقیقت. خلف پس راځي چې اصل فوت شي، بیا پس خلف راځي. نو چې کرینه وي الصارفة عن معنى الحقیقي چې تا ذهن اړې معنا حقیقي نه، چې معنا حقیقي دلته نه ده مراد، پس به ته مجاز ته ځې. اوس کرینه نه ده موجوده الصارفة عن معنى الحقیقي، اته بیا مجاز اخلي، دا غلط عمل ده، ځکه اعلی فرد مراد شي چې مطلق ذکر شي.
بل دا ده حقیقت معنی څه کېږي من حق کا شی اذا استقر فی محلی حقیقت خو دې ته وایي حق کا شی اذا استقر فی محلی چې خپل ځای کې ټینګ پاته او مجاز څه ته وایي ای ما تجاوزه چې خپل ځای نه تجاوز وکړي ووځي او داسې خو نشي کېدی چې یو لفظي په یوه آن کې په یوه اراده کې هم ووځي هم ټینګ پاته وي داسې خو نه کېږي چې هم حقیقتي ټینګ پاته وي هم مجازي وتلی خپل ځینه دا خو جمع بین المتنافیان ده لکه ګوره یوه جامه ده دا جایز نه ده چې دا لابیس چې وای غوندي دا هم ملک هم عاریتي معان ملک خو حقیقت ته عاریت مجاز ده چې ته عاریتن چانه غوښتي په خواص باندې خواص سوال دې ورته کړی داسې خو نشي کېدی چې یو لابیسي جامه اغوندي هم حقیقتي او هم مجازي هم ملکی هم عاریتي دا جایز نه ده دا شوه نو دا قانون بیان کړ ثم الحقیقت ثم المجاز لا یجتمعان حقیقت او مجاز نه جمع کېږي او دفع دې سوال کوي ولې نه جمع کېږي ته غلط وایي چې حقیقت او مجاز نه جمع کېږي یو لفظي معنا حقیقي لري معنا مجازي لکه اسد ده حقیقي معنا لري یا هیکل مخصوص ده هیکل معنا شکل مخصوص شکل د منظري او دارنګه مجازي معنا لري چې رجل شجاع ده ته وایي لا یجتمعان حقیقت او مجاز نه جمع کېږي دا وایي ارادتن په اراده کې نه جمع کېږي په یوه لفظ نه حقیقت مجاز په یوه اراده کې دا محال ده داسې خود جمعي معنا حقیقي لري معنا مجازي زه خو دا نه نفي کوم زه داسې وایم چې په یوې اراده کې دواړه نه کېږي په یوې اراده کې په یوه آن کې وإلا لازم شي جمع بین المتنافیان والتالي باطل چې هم دواړه هم معنا حقیقي واخلې هم معنا مجازي دوی کې خو منافات ده په یوې اراده کې واخلې بیا په یوه آن کې واخلې یوه لفظ نه واخلې دا جمع بین المتنافیان ده هسې خو لفظ دوه معنی وي هم حقیقت هم مجاز دواړه معنی وي اراده یې نه ده ټیک چې دواړو ته اراده وکړي په یوه آن کې که په دوه آنو کې بیا ټیک ده په یوه ټایم کې ته حقیقي معنی واخلې په بل ټایم کې مجازي معنی دا هم اجتماع د متنافیانو نه ده یوه لفظ نه چې وي که دوه لفظونه یې بیا ټیک ده یوه لفظ معنی حقیقي اخلي بل والا مجازي اخلي دې کې څه اجتماع د متنافیانو ده دلته خو اجتماع د متنافیانو یو نه ده ځکه محل بدل ده یو لفظ یوې معنی محل ده بل لفظ بلې معنی محل ده په یو محل کې خو متنافیان نه دي جمع شوي ثم الحقیقت والمجاز لا یجتمعان بیا حقیقت او مجاز نه جمع کېږي ارادتن من لفظ واحد په لحاظ د ارادې سره من لفظ واحد یوه لفظ نه فی حالت واحدة په یوه حالت کې ولهذا قلنا لما اريد ما يدخل في الساعة بقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الساعة بساعين ولهذا قلنا دا باندې تفریق یې ما ویله چې دواړه نه جمع کېږي حقیقت مجاز اجماع کړی د دو چې ګوره حدیث مبارک کې راځي چې لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الساعة بساعين دلته اجماعا سانا ما فی سا مراد دی ما فی سا غنمی یا جواری یا وربسی وی باجری وی مثال پتاو نو دلته اجماعا سوانا حقیقی معنی نه ده مراد لہذا ته یو سا په دوه سا خرڅولی شي چې تا ول دوه سای لرګي دا لرګي نه جوړېږي والخشبة المنکوره سا دې ته وایي لرګی المنکوره چې دا منځ یې توږلی چې منځ یې وتوږي مونږ وخت کې چې مونږ واړه وو نو دا دې ته به مونږ کړوا ویله دا کړوي به وو په دې درمندونو کې اوس خو نور شیان راغله دې ته کړوا وایي سا ورته وایي ښه جي نو دلته په حدیث مبارک کې چې له سا بساین راغلی ده چې دا ربا ده دا ربا پسه ده چې مراد ما فی سا ده جوار غنم وغیره ذات تسا چې لرګی ده المنکوره چې منځ یې توږلی دا نه ده مراد چې دا نه ده مراد یعنی حقیقت نه ده مراد
چې لرګي دي یو سا په دوو خرڅولی شي بلکې مراد تېنه ما فی السا ده مجازن ځکه یې ویله ولهذا قلنا دې وجې نه چې جمع ناروا ده دواړو جمع ناروا ده قلنا مونږ وایو لما اريد ما يدخل فی سا هر کله چې مراد د ما هغه غله يدخل فی سا چې سا کې داخلیږي بقول علیه السلام په قول د دې مبارک نبی مبارک صلی الله علیه وسلم په دغه قول مبارک سره چې لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الساعه بساعين ما خرڅو یو درهم په دوو درهم خاجي ولا الساعه بساعين انا سا په دو ساو سکت اعتبار نفس سا ساکت تدلتا دا جواب دلم ما ده اعتبار اول د نفس کوړوي ذات ته کوړوي حتی جاز بیع الواحد من بالاثنين حتی چې جایز ده بیع د یو سا په دو ساو لکه دلته مجازن متعین ده ما فی سا د ما فی سا ته مراد ده جواب نه رکی تر مجاز ټیک نه ده نو سا بی سا نه ده مراد ذات ته سا لہذا یو سا په دو سا خرڅیدای شي دا شو دا حدیث راوړی د مولا علی کاری وایي دا په دې لفظ سره ابن عمر نه ده مروي طحاوي روایت کړی ده عثمان رضی الله تعالی عنه او دا حدیث مرفوع ده حدیث مرفوع چاته وایي چې نبی مبارک ته نسبتي دا حدیث مرفوع ده حضرت عثمان نه حدیث مرفوع روایت ده ده لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ابن عمر نه دا روایت شته دی الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم لا فضل بینهما دینار په یو دینار خرڅوای شي درهم په یو درهم خرڅوای شي لا فضل بینهما خو چې دې کې فضل نه داسې نه چې یو جانب زیاتي بل کمی دا ټیک تا ذکر ویلا ولا سا بساین سکت ادبار نفس سا حتی جاز بیع الواحد حتی جایز د بیع د یو سا منو د دې سانه بالاثنين په دوو ولما اريد الوقاء من آیة الملامسة سکت اعتبار اراده المس باليد ور رب فرمای وان کنتم جنبا فطهروا طهارت حاصل کو پالت ک جنوبیو غسل وکیا وان کنتم مرضى على سفر او ټیک ته جنوبه کوم بیمار سفر باندې او جاء احد منكم من الغایه یا غټو میتازو نه سره رااله او لامستم النساء یا تاسو جما کړي خپل بیبانو سره فلم تجدوا مان وبنوي فتيمموا صعيدا طيبا اوس تیمم کو دا لامستم رااله لامستم النساء نو لامستم دو معنی دي یو معنا کی کده چې جما ده ایو مس بالید ده چې لاس وره خپل زنانه ته دلته لامستم النساء دا په ملامسه په جما کې حقیقت ده دا ته نه مراد ده نو مس بالید ساکت ده او دا سه حدیث هم ده حدیث کې دا سره راځي کان یقبل بعض النساء ثم یخرج الى الصلاه حضور مبارک صلی الله علیه وسلم یقبل بعض النساء خپل بی بیانو خلول یا جما ور سره کول دا خو عبادت ده دا عیب خبره نه ده د صحابه او صفات دي چې کوم حقیقت ته وو شریعت په هغه باندې ودونو شرمېده چې کوم شی به خلاف شریعت وو هغه باندې به شرمېده اوس ګورم مسلمان داسې کوي چې په شریعت خبره شرمېږي واده دې کړی ده په دا باندې شرمېږي دا خاص کرمان طالبان خو نه کنه دا عوام چې دي تونیان ګیرې خریلي یعنې په دا ټکي باندې خفه کېږي که دا ګډې وړې خبرې خپله کوي دا فضولیات چې دي دا خپله وایي د وره په خلاف شریعت نه شرمېږي چې زه داسې یم داسې فلان نعوذ بالله چې کوم شریعت خبره یې په شرمېږي صحابه داسې نه و هغه به شریعت باندې نه شرمېده
په خلاف شریعت باندې به اور په لګېدی دومره سخت په غوسه کېدی ځکه دلته ګوره لامستو ځکه حدیث کې دا راغلی چې نبي مبارک صلی الله علیه وسلم یقبل بعض نسایي ثم خرج الی الصلات بیا به حضور مانځه ته ووتی ولم یتوضا اودس پې نه کولی معلومه شوه چې مس بلیت نه ده مراد په مس بلیت سره اودس نه ماتېږي لامستم النساء حقیقي معنی مراد ده چې جما ده دا شوه اوس سوال ده په دې باندې چې دلته دلته دوه قرات دي که نه لامستم النساء راغلی ده لمستم النساء راغلی ده نو چې دوه قرات دي خو دواړه معنی مراد دي ته خو وایې چې دلته ملامسه مراد ده لمس بالید نه ده مراد ملامسه جما مراد ده په ید سره لاس ورول دا نه دي مراد دا ناقص نه ده حالانکې دواړه راغلي دي قراتونه لمستم راغلی ده لمستم راغلی ده دا خو دواړه راغلي یا لکه مثلا قرات کې راځي وارجلکم وارجلکم اذا کنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم نو چې ارجلکم منصوب شي بیا په مغسولاتو عطف ته چې ارجلکم مکسور شي نو بیا په ممسوحاتو عطف ته چې رؤوس دي دیو چې شیعاګان دا په جر سره وایي وارجلکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم لہذا ارجلکم دې ته دې باندې کلک چې دا شیعه نو ارجلکم دو مسکه مون احناف یا اهل سنت والجماعت قرات ته ارجلکم وای ارجلکم هم منی خدا په حالت تیمم محمول ده تیمم حالت باندې ارجلکم بیا مسکه راځي او حقیقت او ترجیح نسب طور کې په جر چې ترجیح نسب طور کې په جر عمل د صحابه او دا ټول صحابه عمل دا چې دو او دسونه کړي دي نو غسل د رجلینو یې کړی ده مسح نه ده کړې لہذا دا قرات په نسب سره ده ها ټیک ته ارجلکم قرات هم صحیح ده خدا پالت تیمم باندې محمول ده مسح پالت تیمم محمول ده نو سوال دا راغلی چې خو دوه قرات دي که نه لامستم هم د لامستم مرادي جما هم د مس بالید مرادي دوه لفظه شو که نه لکه ارجلکم دوه قرات دي نو هم غسل مراد دي هم مسح مراد ده جواب دا چې دې کې خو نزاع نشته دوه لفظونه دوه معنی دي کې خو نشته نزاع لامستم نه جما لمس بالید دا خو ټیک ته دوه لفظ دي یو معنی یوه ده بله معنی بل ده مونږ خو دارنګې ارجلکم یو قرات نه غسل بل قرات نه مسح دې کې خو نزاع نشته نزاع دې کې ده چې یو لفظ نه دوه معنو مراد کول چې هم حقیقي معنی مراد کې هم مجازي دا ټیک نه ده نو موږ داسې وایو چې لامستم النساء نه حقیقي معنی مراد ده جما لہذا اوس مجازي نه ده مراد مس بالید نه ده مراد یو لفظ خبره کو چې یو لفظ نه دواړه نشي مراد کوی دوه لفظونه خو دواړه کېدای شي ترجیح موږ سره بیا دا ده چې ګوره لمس سره اودس نه ماتېږي ملامسې سره ماتېږي چې جما وکړي لمس سره اودس نه ماتېږي بنا په دلیل چې حدیث ته چې نبی مبارک یقبل بعض نسایه ثم خرج الی الصلاه ولم یتوضا بیا حضرت مبارک مانځه ته لاړ اودس یې نه وکړ ښه جي لما اريد الوقاء کله چې مراد شوه جما من آیت الملامسه ملامسې نه لامستم نه اوس حقیقي معنی یې دغه ده اوس مجازي معنی نه مراد کېږي سکت اعتبار اراده المس بالید نو ساکت ته اعتبارول د مس بالید چې خالی لاس ورې قال محمد امام محمد صاحب کلام نقل کوي تفریق په دغه زړې مسلې چې یو سړی ده موسی ده وصیت کوونکی دی وصیت کوي خپلو مولاګانو ته یعنې خپلو موتقو ته وله موالین د موسی پر مولاګانې قوم چې دا آزاد کړي ولموالیه موالین د مولاګانو پر بیا نور مولاګانې هغه یې آزاد کړي او ده وصیت وکړو موالیو ته چې دا 1000 روپۍ چې دي زمره بس دا 1000 روپۍ چې دي دا وصیت ته مولاګانو پاره اوس په وصیت چا پاره دا وایي موالیو پاره وایي دونه موالی
موالی الموالی پاره بنی ځکه موالی په خپلو معتقو کې حقیقت ته او په مولا المولا کې مجاز ده. لہذا کرینه خو نشته الصارفة عن الحقیقت چې حقیقت نه تا واړې، لہذا حقیقت ته به ترجیح په مجاز. او جمع خو جایز نه ده چې هم ته مولاګان واخلې هم مولا المولا واخلې، دواړه جمع خو جایز نه ده. حقیقت ته ترجیح ده په مجاز، ځکه کرینه صارفه نشته چې تا حقیقت نه واړې مجاز ته. نو چې کرینه نشته جمع جایز نه ده. تعین الحقیقت، حقیقت متعین ده. نو صرف وصیت په مولاګانو پاره مولا الموالا مولاګانو پاره ونی ځکه ویله وقال محمد اذا اوصى لموالي یو سړی خپل موالي پاره وصیت وکړي ولو موالین د پر مولاګانې معتق آتکوم چې آزاد کړي ولې موالي موالین موالي پر موالي آتکوهم چې د موالي د خپل موالي آزاد کړي. كانت الوصیت لموالي وصیت په موالي او د مولاګانو پاره موسی پاره دون موالي موالیه نه موالي او د موالي پاره. وفي سیر الکبیر، سیر کبیر دا د امام محمد صاحب کتاب ده. نو الته د سیر کبیر الته یو مسله کړې ده. کومه مسله یې کړې ده؟ یو اصل ذکر په یو اصل تفریق کړی ده. اصل دغه ده چې حقیقت مجازي کرینه صارفه نه موجوده، حقیقت نه جمع خو جایزه نه ده او حقیقت لره به ترجیح په مجاز، ځکه اصل خو حقیقت ته که نه. نو اصل حقیقت ته نه حقیقت ته به ترجیح، جمع نه ده جایزه. چې جمع نه ده جایزه لہذا اوس یو حربي ده، دی امان وغواړي علا آبایم په خپلو پلرونو، امان مسلمانونو وغواړي پلرونو په حق کې نه داخلیږي نکان پکې. یا یو سړی امن وغواړي په خپلو امهاتو میندو باندې نه ثابتېږي امان په حق ته نیاګانو کې. ولې؟ ځکه اب په خپل پلار کې حقیقت ده او په جد کې مجاز ده. دارنګې په خپل مور کې حقیقت ده چې چا نه سړی پیدا وي او په انیا کې مجاز ده. و اذا تعین الحقیقت سقط المجاز، حقیقت متعین ده ځکه کرینه صارفه نشته که نه حقیقت نه. جمع بین الحقیقت والمجاز جایزه نه ده. نو امان به په پلرو ثابتېږي، په نکانو به نه ثابتېږي. دارنګې مور باندې به امان ثابتېږي، نیا باندې نه ثابتېږي. وفي السیر الکبیر لو استامنا الحرب که امن وغوښتی اهل حربو الابایم په خپلو پلرونو لا تدخل الاجداد فی الامان، نه داخلیږي نکان په امان کې. ولو استامنو که امن یې وغوښتی الامهاتیم په میندو لا یثبت الامان فی حق الجدات. خلاصه وعلى هذا كلنا اذا اوصل لافکار بني فلان لا تدخل المصابة بالفجور. یو سړی وصیت وکړي لافکار بني فلان چې د فلانکي سړي چې کوم اولاد ده دغو کې کومې بکرې جینکۍ یو لپاره ما دا 2000 روپۍ وصیت ته دا یو ته دې ورکړي افکار بني فلان ته د فلانکي نیکه اولاد کې چې کومې بکرې جینکۍ لا تدخل المصابة بالفجور، چې کومې جینۍ سره زنا شوي ادې بکارت مات شوی بالفجور په زنا سره واده شوی خو نه ده خو زنا سره بکارت زایل شه دا نه پکې داخلېږي. وی ولې نه داخلېږي؟ وی ځکه بکر حقیقت ته په غیر مسابق کې چې چاته اصابت زنا نه یې شوی دې کې بکر حقیقت ته. خلاصه شوه. اوس دفع دې سوال کې چې لکه دا مصابه چې کومې سره زنا شوې ده نعوذ بالله او واده شوې خو نه ده دې ته خو بکره وایي، بکره خو دې ته وایي. دا سوال ده. دی وایي دا بکره چې ورته وایي دا یوې علاقې له وجې ورته وایي مجازن دا بکره ده. ولې؟ لأنها لم تزوج، واده شوې نه ده. نور حقیقت کې خو نه ده بکره ځکه بکارت خو یې مات ده. خلاصه شوه. که لہذا چې دوی وصیت وکړه افکار بني فلان پاره نو خالی بکرې به پکې داخلي چې کومه مساوه بالفجوري اب نه پکې داخله هغې ته به دا وصیت نه وي. که ته مساوه بالفجور څه پته وي خو چې پته یې که نه چې پته نه وي بیا خو علم نه وي سړي ته بیا خو پکې راغلی
خلاصه شوه. یو که داسې یوه زنانه وي چې هغې بکارت ماتي په ټوپ سره، لکه نن سبا د جنې والیبالونه کوي دا ټوپونه وي، یا حیض سره مات شي دا بکارت، ځکه حیض وینه یې که نه ډېره ځي، چې ډېره ځي نو کله دې سره بکارت ماتېږي. یا دا ده جراحت سره مات شي، مثال فرض کې دانه وخته، چې فرض کې دانه راله نو دانې سره هم زخمونه وغیره پیدا شي، نو هغې سره هغه بکارت مات شي، نو دا وسیط کې داخله ده، ځکه دا بکره ده حقیقتا. نو داسې د یو سړی نه کوي طالب ملا چې بیا وایي جره ده ما ښځه خو بکره نه ده نه داسې خو نه وي که نه چې خامخا نعوذ بالله دی بده جینۍ، خو دا یا ټوپونو سره مات شوی، یا زخمونو سره مات شوی، یا حیض سره مات شوی دا، نو بیا دې دا وسوسې مسوسې نه کوي ښځې. ځکه یې ویله ولو اوسع که وصیت یې وکړه لافکار بني فلان بکرو د بني فلان پره لا تدخل المصابة بالفجور، نه داخلېږي هغه جینۍ چې هغې ته رسېدلی ماتوالی د بکارت بالفجور په زنا سره نعوذ بالله فی حکم الوصیت ولا اوصى لبني فلان ولو بنون و بنو بني. یو سړي وصیت وکړه چې دا ما مال بني فلان پاره ده، هغه پاره زمونی یا زمونی نوسی کانت الوصیة لبني، وصیت په زمونو پاره دونه بني نوسیو پاره بني. ظاهره خبره ده، زوی خو حقیقت په خپل زوی کې، نوسی ته زوی وایي خوا کې مجاز ده، جمع خو بین الحقیقت المجاز جایز نه ده، کرینه صارفه شته نه چې حقیقت نه تا ذهن واړی مجاز ته، دا خو کرینه نشته، لہذا سقط المجاز، مجاز ساکت ته. قال اصحابنا خالی